احد متعلق تیر شوی بیانونا وما قبل جمعو کی عرض شیو نننے بیان هم غزوہ احد دا باقی حصے سرا او داغی دا بیان سر تعلق و وابستگی لري پا غزوہ احد کے مسلمانان چکم اللہ تبارک و تعالی لشهادت اغا مرتبه تا پرتکول دا عزت او اکرام کم مسلمانانو تا اللہ تبارک و تعالی ورکاو مپدغا صحابہ کرامو کی او پدغا شہدائی دا احد کی دا نبی علیہ السلام مبارک ترى حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شامل او فغزوہ احد کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دیر بہترین کارکردگی کرے وہاں دا بارہ کی راضی چکل دے فالوانی تورو و تلو دا جنگ میدان تھا جے کافر بور تروت لو دے مبارک پا پیترواڑا والا اس تا چکم دے آگا بڑے رے کو او کافر بے مردار کا واصلی جہنم دے کو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلا دی وقت کی ایمان نورا وڑے دے بیان کی واقعہ بیانی بیا غست صحابوتا جما حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیدہ چڈیر پا بہادر او پا جرت مندی باندی جنگ کولو میں سے کہوں زکا چی دد سر خو آدم دا شو ودے جبیر ابن مطعم غلام آغور تدا وعدہ ورکڑے وچی زما اتر پا بدر کی مردار شوی دے و دا آغی پا بدلہ کی بطر نبی علیہ السلام تر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پا شہادت باندے رسے تو کدا کار دے وکو زمان طرف بتا آزادی زبتا تا دخپل طرف رہائی در وحشی رضی اللہ عنہ فرمائے چی بے ورستا فتح مکین ورستا ایمان راوڑے دیوئی ما اسر دا خبر منظور اکڑلا او میں منلا او پا دے طول غزا دا احد کے صرف زمان کار دا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سرو ما فوقل کم مسلمان با نکام ندے ساتلے چیار دا شہادت وکما ذکر زمان سر وعدا دا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دا شہادت وشولا چی دے پا شہادت بانی ارسا و تاتبا آزادی ملوشی دے وی زپا زیدہ سے گرزیدم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ باندے موقع گورما چی کم یو دسی موقع مخی تراشی چی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ باندے گزارو کما غولگی وی میں سیکو چی یو کافر تروتلو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ چی پی گزارو کو غیر آغا مخی سرا مردار کا بلور تروتلو نو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تو فرمائی شرانس دی شماتا دے چه ورطرانیز دیشو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ چه پی گزارو کو بدے سر باندیو دو ٹوٹے پا منز باندے واچو دے بیا ورستو واقعہ بیانے ویزو تا دا گٹی شاعت یادو ونی شاعت پڑشیو ما حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ چه کل دے ما ترا مخامخ شو زی نلی دا مخمالی دا ما ترا نزدیش و دا حضرت وحشی رضی اللہ عنہ دا سے ٹکلاس تا انسانو کہ دے پا دی غشو وشتو کڑی زیاد مہارتی لرم او خصوصی غفل کم دا غشو وشتلو غا آلت چی وی دای راوڑی وا دے وی چیزو تکلا مخامخ شو ما اولی دا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ما چی دا غش اخپل راو بستو دا نخمی پا دار باندے کڑلا غش میں ورخوشے کو دا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ
د دې سپو غز کې نامه د لاندې په دیزه باندې غشې ولګېد او دا غشه مې سکو چې د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ پوری را پوری ووت. بیا او تداسې ودرېد حمزه رضی الله عنه باندې د حملې کولو کوشش کولو او پسې را روانو چې په ما باندې خپل وار وکي او په توره مې ووایي خو یې زه ورته ولاړم داسې او حمزه رضی الله عنه باندې غلبه چې کومه دی د وینې او غلبه د مرګ راله. انا لله و انا الیه راجعون. حضرت حمزه رضی الله عنه په دغه ځای باندې شهید شو. دی وایي ما خپل هغه کوم نبله چې را سره وه مې را واخېستله بس واپس هغه خپل لښکر ته لاړم او خلکو ته مې وویله چې ما کومه وعده تاسو سره کړې وه د حضرت حمزه رضی الله عنه د شهادت ما هغه په شهادت باندې ورسه او نور زما د چا سره کار نشته دی. زما د خپلو آزادولو سره کارو دغه یو وعده زما نه کړی شوې وه او دغه مې وکړله او باقي نور د مسلمانانو سره زما د وژلو د ویشتلو د مړ کولو هېڅ څه کار نشته. بیا د خپله واقعه بیانوي او دوه صحابه کرام کله چې شام ته لاړل نو حضرت وحشي رضی الله عنه د دې جنگ د احد نه بعد مکې مکرمې ته لاړ. مکه مکرمه کې څو ورځې اوسېده. د ده چې کوم پادارو جبیر ابن مطعم دی آزاد کو. بیا چې کله فتح مکه وشوله نو دی د مکې مکرمې نه طایف ته لاړ. که مکه خو فتح شوه دته خو پکې بیا ځای نه و، دله ایمان نه و راوړی دغه وخت کې. نو کله چې بیا د طایف خلکو هم نبی علیه صلات وسلام ته یو وفد راولېږو هغوی هم اسلام قبول کو. دی د دغه ځای نه بیا شام ته لاړ. نو په شام کې بیا په حمص قاریه کې دی اوسېدلو. دو صحابه کرام چې کله شام ته لاړل دا یو صحابي دی بل صحابي ته فرمایي وایي خوښه دې نه ده چې د حضرت وحشي رضی الله عنه سره کینو او د ده نه هغه تپوس مونږ وکړو چې تا حضرت حمزه رضی الله عنه څنګه شهید کړی دی. دا یو ملګری ورته وایي ډېره ښه ده که ستا خوښه ده چې لاړ شو. تپوس یې وکړو د حضرت وحشي رضی الله عنه دی چېرته پاتې کېږي په حمص کې. چا ورته ځای وښود چې لاړه دي په هغه خپله چټایي یا په قالین څه شي باندې ناست دی. حسیره لفظ نقل شوی عربی کې. دته چې دروازه وټکوله دی اراده نه کوي څوک دي. دا کم صحابي مبارک چې ورغلی او دته دروازه لټوله د احتجار کړه. احتجار څه ته وایي؟ بعض یاران خو چې احتجار دي ته چې پټکي باندې پټرانه وستره شي منځ کې دي ته احتجار دي ته نه وایي. دې ځای کې سیرت ابن هشام لیکي چې د معتجرو د پټکي د شمله د لاندې چې کوم پاتې شي دی راوستې او داسې به خولې باندې اړولې وه دا خوله د سپوږمۍ پکې پټه کړې وه. نو صرف دا سترګې ښکارېدلې او دا تندی به د پټکي کې لاندې پټ شوی دی او دا لاندې حصه د مخ چې کومه وه د پټکي به د شمله کې پټه کړه لاندې دې ته معتجر ویلی کېږي. نو حضرت وحشي رضی الله عنه چې داسې واپس بره وکتل نو د ده صرف سترګې ښکارېدلې نور یې ونه پېژانده چې دا څوک دی. دا صحابي ته فرمایي وایي تا زه وپېژاندم ای وحشي رضی الله تعالی عنه ځکه وروسته ایمان راوړی که نه تا زه وپېژاندم او ته وکته ما خو نه پېژندلی. ده چې ورته د خپل مخ راښکته کړه دغه احتجار یې پرانیستو او چې ورته وکتل وایي ته خو هغه ماشوم نه چې کله په مکه مکرمه کې فلانۍ زنانه ته وزېږولې هغې بیا چې کوم دی ته د رضاعت لپاره چاته بوتللې ما چې کومه دی ته فلانۍ زنانه په اوښه باندې له پاسه وه هغه اوښې ته ته ما پورته کولې ستا پنډۍ لغړې شوې ما ولیدې ته هغه ماشوم نه یې. دی ورته فرمایم زه حقه ماشوم یم او راغلی یم دې دپاره چې تا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه څنګه شهید کړ او دا واقعه که راته بیان کړي. دې وخت کې لا د ایمان چې کومه دی نه دی راوړی. دی ورته هغه واقعه ټوله ورتېره کړله چې دا ما تاسو ته